أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. د پښتونخوا وطن په ډېره تاریخي سیمه خیبر باندې د پښتونخوا د لرو بر نه راغونډ شو ځوانانو، مشرانو، ننګیالیو، قامي ولسي مشرانو، ستاسو دا راغونډېدل ستاسو د قام په مسله باندې د خیبر دا خیبر دا خاوره ګګاو کول دا د وخت هر استعمار او جابر ته جواب دی چې پښتانه د تنور یو دی لښکر د تسمې کړي انشاءالله په دې خاوره. ګرانو ملګرو، ارواښاد ګیلمن وایي، ارواښاد ګیلمن وایي کوم ژوندی د ازادۍ دا تن برخه بشم، کوم ژوندی د ازادۍ دا تن برخه بشم، که چېرې مړو مه دا زیره مې تر ګوره راوړئ. او ارواښاد ګیلمن وایي د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې، د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې، راتې راتې د پښتونخوا د غرو زمري یې مات کړه. ګرانو عزیزانو، خبره قامي ده، خبره د وطن د ننګ ده، خبره د دې قام د څوکالۍ ده. بیخي موږ په دې باندې باور لرو دا راغونډه د پښتون افغان ملت دا لویه ستره جرګه دا د هر قوت واوري، دا د هر جابر واوري، غوږونه د خپل کلاو کې چې دا جرګه دا یوازې د پی ټي ایم نه ده، دا د ټول قام جرګه ده. ټول قام راغلی د دې جرګې نه، د قام هر وګړی په دې میدان کې دا د دې قامي جرګې ملاتړی دی. عزیزانو، تباهي بدبختۍ په دې خاوره باندې تېرې شولې. زما په خیال باندې نن موږ د دې خیبر په دې خاوره باندې یومي حساب ته راغونډ شوي د هغه ظالمانو سره چې زموږ دا خاوره یې وسېزله، زموږ دا ولسونه یې وسېزله، زموږ شتمنۍ دی چور او تالان کړلې. تاسو ته احمد کونډي صاحب خبره وکړه په وسایلو باندې. ملګرو، خدای یاده ساتئ چې ګورئ د وسایلو کیسې خو ډېرې زیاتې دي. ما په کتاب ولیکو شتمنه پښتونخوا، ډېر ملګري پې نور هم کار کوي. وګورئ، خبره د وطن د اختیار ده، خبره د وطن د واک ده. که خاوره زما ده نو اختیار به هم زما وي. دا پښتون قام مالک دی د دې خاورې، بل څوک نه لري د دې خاورې مالک. موږ په دې خپله خاوره کې بې واکه شوي، موږ په دې خپله خاوره کې بې اختیاره شوي. دا څنګه زموږ خاوره ده عزیزانو، دا څنګه زموږ وطن دی چې زه پکې جرګه نشم کولی د دې قام. شرم دی د هغه قوتونو او طاقتونو دپاره. عزیزانو، د دې جرګې نه د ډېرو قوتونو یېره وه، ځکه یېره وه چې پښتانه یې مړه کړه رانه، پښتانه بلاګانو وخوړه، پښتون قام او جغرافیه د ښامار په خوله کې ګیره کړې ده. کله څوک د غرب نه جنګونه راوړي، کله د شرق نه راوړي، د دې قام نه شرم نه کېږي. زما دا د وطن میدانونه هره ورځ د پردو جنګونو میدان ګرځېدلې، خو نن ورته موږ په دې قامي جرګه کې سرکر خرا کاږو چې نور نه منو ستا دا جنګونه په دې خاوره باندې، نور نه منو ستا د دې جنګ دا اقتصاد. ملګرو، بله ورځ چې کله په دې جرګه باندې برید وشولو، زما ځوان د څنګ او د ننګ ملګری نثارباد نن هم په دې پنډال کې ناست دی. په دې ټول قام کې نثاربا هغه زلمی و چې ننګ یې وکړو په دې قام باندې، غږ یې وکړو د دې قام دپاره. ډاډه اوسېږئ، ډاډه ملګرو. باچا خان بابا یو خبره کړې وه، وګورئ تاریخ یې زموږ نه هېر کړی دی، کلتور یې زموږ نه هېر کړی دی، اتلان یې زموږ نه هېر کړي دي. باچا خان بابا وایي دا پښتانه دا د ورشو مستسونه او مستسونه دا به چې د قندهار نه راروان شو، دا به د ډیلي په تخت باندې ودرېدلو. نن موږ چا راګیر کړو په خپله خاوره کې، چا رانه دا خاوره پردۍ کړله. د
دا چا منګه ووژلو په دې خپله خاوره باندې ګونډي صاحب د وسایلو خبره وکړله خو ګورې قامه واورئ دا واورئ جنګ په دې خاوره د وسایلو دی زما او ستا سرونه ورته نه دي پکار زما او ستا خاوره ورته پکار ده زما او ستا وسایل ځینې خلکو ته پکار دي خو موږ دا غږ کوو په دې قامي جرګه کې چې خاوره هم زما ده وسایل هم زما دي اختیار به هم زما وي د برابرۍ په بنیاد به رسه نور ژوند کوو د برابرۍ په بنیاد دنه نوره غوښتنه کوو عزیزانو د قام یووالي ته ضرورت دی راواورئ د قام یو کېدو ته ضرورت دی موږ نن ډېر خوشحال په دې قامي جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ په نمایندګۍ مرکزي مشر ایمل ولي خان دې قام نه راغلی د پیپل ګوند مشران رالو د پاکستان تحریک انصاف مشران رال د جمعیت علما اسلام مشران رال د نورو ګوندونو مشران رال خو د هغې سره سره دې جرګې له قام رالی قام ستر دی راواورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی افضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر د وخت لوی جهاد دا دی د وخت لوی جهاد دا دی چې د وخت ظالم ته سړی حق خبره وکړي وایو برې ظالمانو ته قام دا حق خبره عزیزانو دا واورئ د اسلام په رڼا کې درته خبره کوم الحمدلله ټول مسلمانان د کفر او د اسلام په نامه باندې د پښتنو په وطنونو کې جنګونه نور ناروا دي د کفر او اسلام په نامه باندې د پښتنو وجل نور ناروا دي د پښتنو ټارګټ کلینګ نور ناروا دی د پښتنو شتمنۍ لوټ کول ناروا دي د پښتنو تاسو ته پته شته دی تاسو ته د وسایلو خبره وشوله وسایل په اصل کې قام دی په یو خاوره افراد دي په یو خاوره وګړي دي په یو خاوره باندې موږ ډاډئ عزیزانو چې تاسو دا قام داسې بیداري وئ انشاءالله د قام بیدارۍ د دشمن شکست دی د قام بیدارۍ د دشمن ماتې ده من شکست ورکړی دغه دشمن له انشاءالله په ګونډ کوو بیا په دې میدان باندې او هغه د خوشحال بابا په شعر باندې دغه ظالمانو ته جواب وایو چې افغان ملت دا نشي ماتولی افغان ملت یو بل نه نشي شو کولی د تجارت لارې قامه بندې کړي دي زمونږه من د وخت علماو ته هم دا غږ کوو سیاستمدارو ته هم دا غږ کوو په دې جرګه کې موږ دا غږ کوو د 20 کاله نه د ناواپاس په شان تاریخي لارې تړلې ده د ګوسلۍ لارې راته بنده کړې ده د تورخم په لارې تجارت راته ختم کړی دی د انګور اډې او د غلام خان په لارې تجارت ختم کړی دی په دینشي او درفاس یې زموږ تګ راتګ بند کړی دی په قمردین بادینې او په چمن کې زموږ تجارت د ظالمانو ختم کو موږ دا غږ کوو په دې جرګه کې دا د تجارت لارې دې کلاو کړي که نه د قام لښکر به ورځي دا لارې به انشاءالله کلاوئ عزیزانو خوشحال بابا وی درس پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د نن په کار پټه وشکار په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نه شولې یو غل خبردار او پښتانه که بل څه فکر کړي ناپوه دي دې له تورې خلاص یې نشته په بل کار عزیزانو توره به کوو په دې میدان باندې میړانه به کوو په دې میدان باندې دا قام نور موږ د چا وژلو ته نه پرېږدو موږ غوښتنه کوو په دې جرګه کې انشاءالله د ټول پښتون قام هیلې او امیدونه دي دې جرګې ته خو دا لوز ته نه اخلو دا لوز به راسه کوئ چې دا د قام اخري جرګه نه ده د جرګې نه یېره ده دې خلکو جرګې به ورته جاري ساتو انشاءالله په خیبر بیا ورته کوو په باجوړ به ورته کوو په وزیرستان به ورته جرګې کوو په جوب او قلعه سیف الله به ورته جرګې کوو او انشاءالله په کابل او قندهار به هم درته جرګې کوو دا واورئ قام به را بیدارېږي انشاءالله ملګرو تاسو را واورئ عزیزانو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې تاسو پښتون قام ډېر زورور خدای پیدا کړي وئ خو په دې وخت کې ګورې موږ ماته محکومیت ښکاري د پاکستان آئین تش په نامه باندې پاتې دی د پاکستان د آئین نه منظور پښتین انکار نه دی کړی د پاکستان د آئین نه پښتنو انکار نه دی کړی دغه ظالمانو د آئین نه انکار کړی دغه مجرمان دي د دې ریاست دغه مجرمان دي ونیولی شي د دغه آئین لاندې عزیزانو زه خبره رالنډومه موږ دا یو خبره کوو
دې قام ته څوک د باغي نظر نه کوي، دې قام ته څوک د کافر نظر نه کوي. وایي ما ته کشر ورور ویل د کیم خیمه کې لالا زه نه یم پښتون کافر دی، او چې پښتون پې د اسلام کلمه زده کړه هماغه ورکړه فتوا پښتون کافر دی. زمونږ ستاسو نیکونو پښتنو یاد ساتئ، زمونږ ستاسو نیکونو احمدشاه بابا، میرویس هوتک د وخت اتلانو دغه تورلنګو ته کلمه ویلې وه، موږ ته دا کلمه نشي ویلی. موږ دا مسلمانان کړي دي، خو موږ ولې په دې خپله خاوره کې د جبر ښکاري؟ بیدارۍ به پکار عزیزانو، یووالی به پکار انشاءالله. دا جرګه تاسو دا ډاډه اوسئ، دا خبرې به نه کوو چې جرګه کامیاب ده او که نه ده. د دې جرګې کېدل، منعقد کېدل، راغونډېدل دا د دې نښه ده چې دا جرګه کامیاب ده. په اخره کې عزیزانو زه د احمدشاه سایل صاحب پر شیخ خپله خبره راغونډومه. وایي دا وګړی په وجود څومره غني دی، دا وګړی په وجود څومره غني دی، خو په برخه جوارګر دی تاواني دی، او تار پروت دی چا راټول نه کړو سایله، د پښتون وطن ګریوان د لیوني دی. وما علینا الا البلاغ.